او نبی علیہ السلام فرمای چې او خيار سړی څوک دی په دنیا کې خو مونږ هغه چاته او خيار وایو چې هغه سره ډیر مالی هغه ځان لډیر جایداد پیدا کړي گاڑی وسره بنگلې پیسې وسره ډيري نو مونږ وایو یار دا سړی او خيار دی نبی علیہ السلام فرماینا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار سړی هغه دی چې هغه د خپل ځان محاسبه وکړه خپل ځان یې پیژندو چې زه څوک یم د څه د پاره دنیا ته راغلی یم او د مرګ نه پس چې کوم ژوند را روان دی وعمل لما بعد الموت د مرګ نه پس چې کومه زندگی ده د هغې دپاره عمل وکړو والجاهل والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او عاجز قمقل او بیوقوفه سړی هغه دی چې هغه د خپل نفس چې دی هغه د خپل خواهشاتو تابع کړي چې د پزړه کې سرازي هغه کار کوي د شریعت حکم ته نه ګوري او بیا په الله باندې ارزوګانی او امیدونه تړي لکه وای زمړ الله غفور رحیم دی الله به معاف کوي نو نبی علی السلام فرمایي دا سړی قمقل دی بیوقوفه دی الله تعالی خو د معافی اراده کړی دا خودی سي چې تو پوره کوشش کې د خپل طرف نه او بیا ستانه یو غلطي وشوه ستانه کوتاهی وشو نه الله تعالی غفور رحیم دی الله تعالی به تا معاف کوي خو یو سړی دي سي دي چې هغه په خپل خواهشاتو باندې روان دي د الله حکم نه مني بس سچي بزړه کې راضي هغه کوي او وای زیر الله غفور رحیم دی نو د دې سړي په باره کې نبی علی السلام فرمایي دا ډیر زیات قمقل او بیوقوف دی ځکه چې دې ځان له اغراتلون کې او همیشه ژوند هغه خرابای